محترم الله رب العزت شهدا او چې کوم باړ چنار کې استادان شهیدان شوي الله دې هغوی غریق رحمت کې الله پاک دې جنتونه نصیب کړي الله دې شهادت اعلی مقامات نصیب کړي محترم په دې کې یو اهم رول او کردار هغه په هر وخت کې استاد ادا کوي استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ توڑو استاد تو ہر دور میں انمول رہتا ہے استاد جو ډیر لوی مقام لري او چا چې د استاد قدر کړی دی چا چې ادب او احترام کړی دی چا چې خیال ساتلی الله پاک اعلی مقامات او عزتونه الله نصیب کړي هغه استاد کاغه د دین دی کاغه استاد د عصري علوم دی دغه له برکت انسان دین زده کوي پرون چې کوم واقعیا او حادثه په پاړه چنار کې شوې ده اته د سکول اساتذه کرام هغه په بېدردۍ سره شهیدان شوي محترم اته استادان ډېره دردناک واقعه راغلي داسې حادثې د الله پاک زموږ په زندګۍ کې بیا نه راوړي مقصد مې د خبرې دا دی چې کله د استاد قدر او احترام زموږ د معاشرې د نوجوان نه ختم شو د مشرانو د زړونو نه ختم شو د کشرانو د ذهنونو نه ووتو روان دور د جهالت دې ته بیا تیار شو د استاد هغه شخصیت دی پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ارشاد فرمایي انما بعثت معلما الله فرمایي چې الله پاک معلم استاد دنیا ته راغلی او د استاد کار دا د معاشري تربیت دی د معاشري په صحیح نهج صحیح طریقه او په صحیح لار باندې روانول دا د استاد ذمہواری ده استاد د معاشري معماري استاد د معاشري دا د پلار او د مور حیثیت لري یو وخت دا شو خلکو د استاد په لار روان او ډېر د ادب او د احترام د وجې نه به که د سکول استاد به ولې نه و د هغه نه به خلک سیټ ته کېدل شاګردان او نن د استاد هغه یاره دې حد ته ورسېدله چې استاد باندې رالګي او په سر د مانچه او ټوپک دی یاره دومره ختمه د دې خبرو کې څه غلطۍ د پالیسو هم دي داسې پالیسۍ جوړې شوي د استاد متعلق عموما د سکولونو داسې پالیسۍ جوړې شوي چې هغه د استاد هغه عظمت او وقار هغه ختم داسې قانونونه جوړ شو چې استاد شاګرد ته کار نشي کوي بې ځایه سیبه وخلی نشي ډب نشي ورکولی او بیا د ما ستا په شان د ساده والدین هغه د بچي په یو ګزار باندې شي ډایرکټ راپورټ ټاړی د ځان رسي صاحب استاد دا روانې دی که د استاد ستا د ماشوم سره سختي کوي استاد د بچي د پیدې لپاره کوي خپل ذاتیات یې ورسره نه وي چې کوم سړی د عالم سپکاوي کوي سوال نه پیدا کېږي د بچي دی قرآن یاد کړي د بچي دی علم وکړي چې د عالم سپکاوي کوي چې هر عالم نو عرض پیدا کوم د استاد دومره بې ادبي او دومره ناقدري مونږ شروع کړه چې مونږ د استاد یو نوکر ښکاري که د سکول دي وي مړه حکومت تنخوا ورکوي په بیه څه احسان پته یې دا یې غټ احسان دی چې ستا بچي د سهار د اتو نه د یوې بجې او دولو بجو پورې ځان سره کېنولي د جنګ جګړو نه بچي دی د نواري د نورو مسلو نه بچي په چورې کېنولي یو ټکي به ورته وښایي دا غټه خبره